بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحو سبق نمبر 5 دی. الفصل الثاني شروع دی. نن به ان شاء الله موږ الاسم د اسم باس کو د اسم باس پکو. نو فحد الاسم حد تعریف ته وي، انتهایی تعریف ته وي. دا موږ پرون د فحد الاسم کلمه تدل على معنى في نفسها غیر مقترن بأزمنة الثلاثه عن الماضي والحال والاستقبال كرجل وعلم. دا پرون موږ ویلو. نن بیا وایو د دې وجه دا چې دا به په یاد یادول غواړي، ځکه چې د اسم تعریف دا به په یاد یادوي، د فعل تعریف هم په یاد یادوي او د حرف تعریف پم یادول غواړي. نو د دې درو وانو تعریفونه او د علم النحو تعریف او د علم النحو موضوع او د علم النحو غرض دا به په یاد یادول غواړي. دا څه تعریفونه دا سړي چې هغه یادول په یاد دا ډېر لازمي دي. نو فحد الاسم، نو د اسم تعریف کلمتون داسې کلمه ده، د اسم داسې کلمه ده تدلو چې دا دلالت کوي علی معنی په داسې معنا فی نفسها چې د هغې په ذات کې په خپله موجود دی، یا بذات خود. فی نفسها معنا ده بنفسها، دا فی نفسها دی بنفسها بذات خود، په خپل ذات باندې په خپل دلالت کوي. غیر مقترنن بغیر د ملاویدونه. دا غیر مونږ ولی وایو؟ دا غیر مضاف ته مقترنین مضاف الیه دی. نو دا مونږ ولی غیر وایو؟ غیر ځکه وایو چې دا غیر چې دی کنه دا د مانن دا مانن هو مجرور دی، ځکه د مخکې حرف جر دی. دا لفظا خو منصوب دی او محلا دا مجرور دی دلته کې، ځکه دا تقدیرا دا مانن دا اسم مقصور دی، دا تقدیرا دغه وي د اعراب تقدیری وي. نو دلته کې دا تقدیری دی. نو دا مانن اصل کې دا مجرور دی، نو دا مانن موصوف شو او دا غیر مقترنین دا غیر ورلا صفت شو. غیر مضاف ته مقترنین مضاف الیه مضاف مضاف الیه دا د مانن صفت شو. نو ځکه دلته کې دا غیر مجرور راغلی. نو فحد الاسم د اسم تعریف کلمتون داسې کلمه ده تدلو چې دلالت کوي، دا اسم داسې کلمه ده چې دلالت کوي علی معنی په یوه معنا فی نفسها بذات خود، یعنی د هغې په ذات کې چې کومه کلمه ده په هغې باندې د هغې په ذات کې چې کومه معنا ده نو په هغې باندې دا کلمه دا اسم په خپله دلالت کوي. غیر مقترنین بغیر د ملاویدونه، د څه شي د ملاویدونه بغیر؟ باحد الازمنة الثلاثه. نو دا به موږ داسې معنا کوو د دریو زمانونه یوې زمانې سره د ملاویدونه بغیر، د ملاویدونه بغیر، د ملاویدونه بغیر داسې معنا به کوو د دریو زمانونه د یوې زمانې سره د ملاویدونه بغیر. ٹھیک شو؟ د دې معنا به موږ داسې د الټا طرف نه کوو. نو بیا به په دې باندې موږ پوهیږو. اعنی مصنف رحمه الله د متکلم صيغه استعمال کړي. مصنف رحمه الله فرمایي اعنی زما مراد، یعنی زما د دریو زمانو نه مراد یا زما د دریو زمانو نه مطلب دا دی الماضیه والحاله والاستقباله. ٹھیک شو؟ کرجل وعلم، لکه رجل او علم. ٹھیک ہے؟ رجل کې خپل معنا ده، رجل سړی ته وایي. نو رجل لفظ کلمه چې دی ویله نو فورا د ذهن سړی ته لاړو. ٹھیک شو؟ نو رجل خپل معنا ده. او علم، علم دا یو صفت دی انسان له الله پوهه ورکړي، هغه دغه پوهه چې دی دا یو علم دی، علم. نو علم شو. اوس وعلامته او د دې علامات، علامت وعلامته ای وعلامة الاسم، دا اصل کې دا سره وعلامة الاسم. نو دا اسم مخکې ذکر شوی دی، د په ځای باندې دا ها ضمیر راوړو. نو اوس موږ وایو د دې علامت، یعنی د دې اسم علامات، د دې اسم علامات. وعلامته او د دې اسم علامات صحة الاخبار عنه، صحة الاخبار عنه. صحت معنا دا صحیح کېدل، الاخبار عنه مخبر عنه کېدل. مخبر عنه معنا دا محکوم علیه کېدل. یا ګورئ صحة الاخبار عنه، عنه معنا د باره کې خبر ورکول صحیح کېدل، د دې اسم باره کې خبر ورکول صحیح کېدل. مطلب د اخبار عنه سره اخبار عنه مسند الیه ته وایي، یا اخبار عنه مونږ ورته مبتدا وایو. ٹھیک شو؟ یا مسند الیه ورته وایي. مسند الیه فاعل هم کېدی شي، مسند الیه مبتدا هم کېدی شي، مسند الیه چې نائب فاعل هم کېدی شي، او مسند الیه دا دغه ته وایي محکوم علیه ورته وایي. محکوم علیه مسند الیه
او اخبار عنه دا درې واړه همدغه مسند الیه ته وایي. ټیک شوه. نحو زید قائم، نو ګورئ دا صحت الاخبار عنه د دې باره کې خبر ورکول صحیح کېدل، یعنی ګورئ دا ګورئ زید قائم دی که نه، نو دا زید پکې اخبار عنه دی، دته علمي اصطلاح کې اخبار عنه هم ورته وایي، محکوم علیه هم ورته وایي، مسند الیه هم ورته وایي. ټیک شوه. او قائمون چې دی دته اخبار به وایي، اخبار به یعنی په دې الفاظو سره خبر ورکړي، په دې الفاظو سره خبر ورکړي. او اخبار عنه څه ته وایي چې د ده باره کې خبر ورکړی دی، د زید باره کې خبر ورکړی چې زید ولاړ دی، زید ولاړ دی. نو دا ولاړ دی چې دی که نه دا اخبار به دی، یعنی دې الفاظو سره مونږ خبر ورکړو. او زید چې دی دا اخبار عنه دی، د ده باره کې مونږ خبر ورکړو، د زید باره کې خبر ورکړو چې یاره زید ولاړ دی. د چا باره کې خبر ورکړو؟ د زید باره کې چې زید ولاړ دی. نو ګورئ دا زید موږ سره اخبار عنه هم دی، دا زید موږ سره محکوم علیه هم دی. محکوم علیه معنا نه چې د باندې حکم ولګېدو، په ده د ودرېدو حکم ولګېدو. موږ داسې ویلی شو، یا موږ داسې ویلی شو د ده باره کې د ودرېدو خبر ورکړی شو، د ده باره کې خبر ورکړی شو. ټیک شوه. اخبار عنه معنا ده د ده باره کې خبر ورکړی شو. نو دا ګورئ د اسم علامت ته صحت الاخبار عنه چې د ده باره کې خبر ورکول صحیح کېدل، د ده باره کې خبر ورکول صحیح کېدل. نحو زیدن قائم، نو زیدن په باره کې موږ دا خبر راغی چې یاره زید ودرېدو، زید ودرېدو. نو دا زیدن پکې اخبار عنه دی او قائم پکې اخبار به دی. والاضافه او مضاف کېدل، یعنی دا مضاف کېدل صرف د اسم خاص سره، فعل هم نه مضاف کېږي او حرف هم نه مضاف کېږي، دا دواړه نشي مضاف کېدی. مضاف کېږي به اسم، مضاف به اسم جوړیږي، مضاف الیه ورله اخو ارس راتلی شي، خو مضاف چې دی دا به اسم راځي. نحو غلام زیدن، غلام وګورئ دا مضاف دی، دا غلام څه شی دی؟ دا مضاف دی. نو دا د دې اسم خاص سره، دا اسم څه خاص دی چې صرف اسم به مضاف کېږي. ودخول لام التعریف علیه، ودخول معنا او داخلیدل لام التعریف د لام تعریف علیه په دې باندې یعنی پس باندې په دې اسم باندې لام تعریف داخلیدل. نو دا لام تعریف چې دی که نه، لام تعریف مونږ ورته الف لام وایو، الف لام ورته وایو. چې کله نکره اسم باندې الف لام داخل کی کنه، یعنی د نکره اسم په شروع کې چې الف لام ولګي، ګورئ دا کتابون دی، کتابون دی، نو د باندې مونږ لام تعریف داخلو. نو ګورئ دلته به مونږ په شروع کې الف لام ولګو، نو د دې نه به دا تنوین ختم شي، دا الکتاب شو. نو ګورئ د تعریف معنا را معرفه کول، معرفه کول. نو د لام سره د الف لام سره دا اسم اوس معرفه شو. مخکې ګورئ دا قلمون چې دی، قلمون چې دی دا نکره دی، قلمون نکره دی. اوس زه وایم چې دنه زه معرفه جوړه کړم، معرفه د معرفې ته تعریف وایي، تعریف لام تعریف معنا معرفې والا لام، لام تعریف معنا معرفې والا لام. نو زه وایم دا قلمون نکره دی، زه وایم چې دا زه معرفه کړم، نو د په شروع کې به الف لام ولګم، الف لام. القلمو دا تنوین به ختم شي، القلمو. نو ګورئ ودخول لام التعریف د معرفې لام داخلېدل پس باندې علیه په دې باندې، یعنی د اسم باندې د معرفې لام داخلېدل. نو دا ګورئ اوس په دې کې لږه خبره کوو، لږ باس په پکې کوو، حاول زده کړئ. دا الف لام چې په داخل شو کنه، د الف لام ته د الف لام سره د اسم معرفه شو، نو دې ته وایي د معرفې لام داخلېدل یا د تعریف لام داخلېدل. تعریف معرفې ته وایي، تعریف څه ته وایي؟ معرفې ته وایي، تعریف معرفه کولو ته وایي. نو ګورئ دا قلمون چې دی دا مونږ معرفه کو، نو الف لام هم ورله په شروع کې ولګو، نو علیه په دې باندې یعنی د اسم باندې مونږ د الف لام شروع کې ولګو، نو دا معرفه شو. نو دخول لام التعریف د معرفې لام داخلېدل علیه دې باندې، یعنی د اسم باندې د معرفې لام داخلېدل. نو دا الف لام چې دی کنه دا معرفې والا لام دا صرف په اسم داخلېږي، په فعل او حرف باندې د معرفې لام نه داخلېږي. دا صرف د اسم خاص سره، د اسم خاصه سره چې دی باندې الف لام داخل شي، د اسم خاصه سره چې په د باندې الف لام داخلېږي. دا الف لام صرف
د اسم په شروع کې لګي د معرفه کېدو دپاره د فعل او حرف سره د دې هېڅ تعلق نشته او نه د فعل او په حرف کې دا لګېږي. ټیک شوه. اوس ګورئ لام تعریف چې دی لام تعریف په دې کې لږې خبرې کوو دي. لام تعریف کې درې امامانو باس کړی دی. امام سیبوی رحمه الله وای کنه امام سیبوی رحمه الله هغه وای چې صرف دا لام نه دی دا لام ساکن دا د معرفه د پاره دی د حمزه نه دی. نو ګورئ یو تا دا الف لام چې دی کنه ګر دا الف لام دی ال نو دا لام ساکن دی. نو امام سیبوی رحمه الله وای امام سیبوی رحمه الله امام سیبوی رحمه الله. نو امام سیبوی رحمه الله وی چې صرف دا لام چې دی کنه دا د معرفې دپاره ده. اسم چې معرفه کې وی صرف دا لام به په شروع کې لګي. نو وی بیا په ده باندې اعتراض کېږي دنه تپوس کوي وی ته چې دا لام په دې اسم باندې ولګې نو دا خو صرف یو لام دی ولګو کنه نو دا شروع کې د حمزه ولې لګې. نو امام سیبوی رحمه الله ورته وی دا شروع کې د حمزه ځکه لګو چې دا لام تعریف ته د معرفي والا لام چې دا ساکن وي. نو د ساکن نه ابتدا کول محال د ناممکنه ده. د ساکن نه ابتدا نشي کېدی د ساکن نه د ابتدا نشي کېدی. نو موږ په شروع کې حمزه وصلي راوړو نو ال بیا موږ وایو. نو امام سیبوی رحمه الله وایي چې صرف دا لام دی کنه دا د تعریف دپاره دی د معرفه کېدو دپاره دی. نو زمونږ د مصنف رحمه الله چې د امام سیبوی رحمه الله دا قول اغستی دی. ٹھیک شوه. بیا دویم یو امام دی امام خلیل رحمه الله امام خلیل ابن احمد رحمه الله خلیل رحمه الله. امام خلیل رحمه الله وای چې دا الف دا حمزه الوصل او دا لام ساکن دا دوانه د معرفې دپاره دي دا دوانه د معرفې دپاره دي. ٹھیک شو جی. او دریم یو امام دی امام مبرد امام خلیل رحمه الله وای چې حمزه الوصل او دا لام ساکن لام تعریف دا دوانه وای د اسم په شروع کې به لګي نو دا اسم به معرفه کیږي. امام سیبوی رحمه الله وی چې نه صرف لام به لګي نو دا اسم به معرفه شو. او یو امام مبرد رحمه الله دی امام مبرد رحمه الله وی چې صرف دا حمزه نه دی حمزه دا د ال په شروع کې چې راکم حمزه دی وی دا صرف د معرفې دپاره دی. ٹھیک شو. نو بیا په ده باندې سوال کېږي وی دې سره دا لام ساکن سره پر راځي. نو وی دا لام ساکن ورله دې لپاره راځي چې د حمزه استفهامیه او د حمزه وصلی دا حمزه استفهامیه او د حمزه تعریف حمزه تعریف په خپلو کې فرق وشي. د حمزه تعریف نه پس وای دا لام ساکن د فرق د پر راځي چې د حمزه استفهام نه وروسته لام ساکن نه وي او د حمزه تعریف نه وروسته لام ساکن وي. دا د امام مبرد رحمه الله خپل قول دی. امام خلیل رحمه الله قول سره هغه وایي چې الف او لام دا دوانه دا د اسم د معرفه کېدو دپاره دي. او امام سیبوی رحمه الله وایي چې نه صرف لام ساکن دغه دپاره دی د اسم د معرفه کېدو دپاره دی. نو امام سیبوی رحمه الله دا قول چې دی که نه دا مصنف رحمه الله اغستی نو ځکه وایي ودخولو لام التعریف د معرفي لام داخلېدل علیه په دې اسم باندې علیه په دې باندې. ٹھیک شوه. نو ګورئ دا درې خبرې هم په دغه کې وشوې. نو ودخول او داخلېدل لام التعریف د تعریف لام د معرفي لام علیه په دې اسم باندې کر رجلی دا کاف چې دی دا جاره دی کاف جاره دی د دې معنی پشان لکه اردو کې موږ پښتو کې موږ وایو لکه اردو کې وایي جیسے الرجل ګوره دا رجلون دی رجلون نو د دې رجلون په شروع کې د الف لام ولګو نو الرجل شو الرجلو. نو بیا چې کله دې سره دا کاف تشبیه د کاف جاره ولګي که نه نو دا به بیا مجرور ویل کېږي. بیا به موږ وایو کر رجلې دې سره موږ الف لام دا کاف ور سره ولګو نو کر رجلې لکه الرجلې دی. ټیک شو. نو لام تعریف په دې باندې داخلېدل صحیح شو جی. ښه. والجر نو اوس دا دخول نه دی دا دخول د داسې یعنی
دا لام تعریف چې کنه په دغه باندې اوس د دې معطف کیږي والجر په لام تعریف باندې نه بلکې په کاف جاره باندې ٹھیک شو کاف جاره باندې د دې عطف کیږي اوس صحیح شو اوس وی والجر او حرف جر داخلي دل د اسم په اخره کې د اسم په شروع کې حرف جر داخلي دل نو دا حرف جر چې ده کنه حرف جر دا صرف د اسم په شروع کې لګيږي د فعل او حرف په شروع کې هیڅ کلم حرف جر نشي لګیدي والتنوین او تنوین راتلل تنوین لګیدل په اسم باندې تنوین لګيږي په فعل او حرف باندې تنوین نه لګيږي نحو بزیدن دا بزیدن چې ده دا د جر او د تنوین د دوانو مثال شو ګورئ د زید یو اسم دی د په شروع کې حرف جر لګیدو او بیا تنوین هم په لګیدو دا نو زیدن نو ګورئ د جر او د تنوین د دوانو مثال بزیدن شو بزیدن نو ګورئ دا با جاره دا د اسم په اخره کې لګي دا با جاره د اسم په اخره کې لګي او تنوین دا با جاره د اسم په شروع کې لګي په شروع کې او تنوین چې دا په اسم باندې لګي دا په فعل او حرف باندې نه تنوین لګي نه په دغه لګي حرف جر لګي دا د اسم سره خاص دي والتثنیه او د اسم تثنیه کېدل لکه رجلان قلمان کتابان غرفتان مسجدان سوقان سبورتان غرفتان بیتان ٹھیک شو نو دا تثنیه کېدل نو دا د اسم خاصه ده فعل او حرف تثنیه نشي کېدی نو که ته اوس په ما باندې یو اعتراض کې چې ولې نه دا ضربه چې دی دا یو فعل دی دا واحد دی او ضربه تثنیه شوه ضربو جمع شوه نو دا خو تثنیه او جمع کېدی شي نو ګوره د دې خبر جواب دا دی ګوره دا ضربه نه دی ضربه ضاد را او با دا فعل دی ٹھیک شو دا فعل دی نو دا د واحد صيغه شوه عمدق فعل دی عمده ضاد را با دا فعل دی د سره صرف الف ولګوه نو دا به ضربا شي ضربا نو ګورئ دا الف چې ورسره دا فاعل دی فاعل او فاعل اسم وي نو دا فعل به تر اخره پورې عمده ضاد را با دا فعل دی خو دې سره چې کم الف لګي واو لګيږي بیا دې سره کم ځای کې تا لګيږي تما لګيږي تم لګيږي تی لګيږي تما لګيږي تن لګيږي نا لګيږي تو لګيږي او نا لګيږي نو دا ور سره فاعلان دي نور عمدق ضاد را با تر 14 صيغو پورې چلیږي صحیح شو امید دی په دې بم تاسو پوه شئ والتثنیه او د اسم تثنیه کېدل والجمع او د اسم جمع کېدل ٹھیک شو والنعت او د اسم صفت راتلل د اسم صفت راتلل مطلب دا دی چې اسم چې دا صفت راځي اسم صفت راځي والنعت او نعت دلته کې د نعت نه مراد صفت ته صفت ٹھیک شو خو صفت ته مراد نه دی مراد ته موصوف ته ځکه دا صفت د چاوي د موصوف وي نو دلته کې مطلب دا والنعت معنی دا صفت کېدل یعنی چې اسم به د اسم به صفت کیږي د اسم به صفت راځي یعنی مطلب دا چې موصوف کېدل د اسم موصوف کېدل نو بیا د هغه موصوف د لپاره صفت راځي ٹھیک شو نو دلته کې دغه وي والنعت او صفت کېدل نو خو صفت کېدل نه مراد موصوف ته والتصغیر او د اسم تصغیر کېدل د نعت نه مراد ګورئ رجل عالم ٹھیک شو رجل عالم یعنی عالم سړی یا رجل شجاع بهادر سړی نو دا وګورئ د عالم چې دا ورله صفت راغې او دا رجل ورله موصوف راغې نو د موصوف صفت جوړ شو والتصغیر او د اسم تصغیر کېدل نو دا تصغیر هم دا د اسم علامت ته دا د فعل او د حرف تصغیر نه کیږي ٹھیک شو جی نو دا تصغیر چې لکه رجلن نه ته رجیل جوړ کا رجیل معنی د ورکوټه سړی رجیلن ورکوټه سړی یا کتاب نه ته کتیبن جوړ کا کتاب نه کتیبن ٹھیک شو والندا او ندا کېدل یعنی مطلب ته منادا یعنی یا الله یا حرف ندا ده او الله چې دا منادا ده دغه شان یا والدو نو دا یا حرف ندا ده والد ولا منادا ده نو د ندا نه مراد منادا کېدل
اوس درته مخکې وایي دا خو موږ ته د اسم علامتونه وښودل. اوس ورته وایي فإن نو یقینا کل هذه دا ټول خواص الاسم د اسم خاصي دي. خواص الاسم خواص مضاف ته الاسم والله مضاف الیه نو د مضاف الیه معنی به مخکې وکړي د مضاف په وروستو کې د اسم خاصي دي. دا ټولې د اسم خاصي دي. ومعنى الاخبار عنه او د اخبار عنه معنی دا ده د اخبار عنه معنی راته چې د اخبار عنه معنی دا ده ان یکون کېدل یا ته داسې چې کېږي محکوما علی محکوم علی معنی چې په ده حکم لګېدلی په ده حکم لګېږي په ده باندې د ناستې حکم لګېږي په ده باندې د ودرېدو حکم لګېږي په ده باندې د تلو حکم لګېږي. نو محکوم علی چې دی همدا د اخبار عنه هم ورته وایي محکوم علی هم ورته وایي مسند الیه هم ورته وایي. نو د اسم دا درې واړه نومونه واخله ځان سره محکوم علی ټیک شوه یا چې اخبار عنه دا شان یا مسند الی نو مسند الی هم کېدی شي محکوم علی هم کېدی شي مخبر عنهم که مخبر عنه ورته وي که محکوم علی ورته وي اخبار عنه ورته وي مسند الی ورته وي دا درې واړه نومونه د دې جوړېږي. لکونه د دې وجې نه چې لکونه د هغې د کېدو د وجې نه څه شی کېدو د وجې نه فاعلا فاعل چې دا فاعل چې دی دا به محکوم علی هم جوړېږي اخبار عنه هم جوړېږي مسند الی هم جوړېږي. او مفعولا د مفعول نه مراد دلته نایب فاعل دی چې نایب فاعل کېدی شي او مبتدا مسند الی کېدی شي یعنی مبتدا نایب الفاعل او فاعل د دې د محکوم علی کېدو د وجې نه د دې د محکوم علی کېدل ٹھیک شو نو دی نائب فاعل محکوم علیه اخبار عنه مسند الیه جوړیږي فاعل محکوم علیه اخبار عنه مسند الیه جوړیږي او مبتدا محکوم علیه اخبار عنه مسند الیه جوړیږي دا درې معنی جوړیږي. و یسمى او نوم کې خودل کېږي اسم د دې اسم نوم کې خودل کېږي لسموه د دې اسم د اوچتوالي د وجنه ګورئ ګوره اسم چې دی کنه اسم نو دې کې د دې وجه تسمیه د دې د نوم کې خودو د دې اسم د نوم کې خودو وجه څه ده د دې اسم ته اسم ولې وایي نو په دې کې د نحوې دوه لوی امامان د علم غرونه هغه چې یو کوفیین دي یو بصریین او کوفیین وای دا اسم چې دا په اصل کې وسم علامت ته وای دا بمعنی علامت وسمونو نو بیا وای د دې شروع نه موږ دا واو مکسوره حذف کو او د دې په ابتدا کې حمزه مکسوره راوړو نو اسمون شو د وسمون نه اسمون شو ٹھیک شو. او بصریین وای دا اسمون چې کنه اسمون دا په اصل کې سمون بصریین وای اسم په اصل کې سمون معنی اوچتواله بلندی نو بیا بصریین وای کنه وای مونږ د سمون د اخر نه دا واو ختم کو نو سم پاتې شو او په شو د دوام چې حذف کو د په عوض کې د په بدله کې مونږ په شروع کې حمزه مکسوره راوړو نو اسم شو نو بیا هم دا سین تخفیفا حذف کو نو بیا دا اسمون شو ٹھیک شو. نو امید ده په دې باندې تاسو پوه شئ. ويسمى او نوم کې خودل کېږي اسم د دې اسم ويسمى او د دې نوم کې خودل کېږي اسم لسموه د دې د اوچتوالي د وجه نه علی قسیمه په خپل دوانو ملګرو په خپل دوانو قسیمینو یو قسیم دی او یو قسم دی. قسم ګورئ د اسم درې قسمونه دي اسم جامد اسم مصدر اسم مشتق دا خو درې قسمونه دي او یو قسیم دی قسیم معنی ده ملګری نو د اسم بیا دوه نور ملګری دي یو فعل دی یو حرف دی د کلمې درې قسمونه دي کنه یو اسم دی نو د دې اسم بیا دوه نور ملګری دي یو ته فعل وي یو ته حرف وي نو دا دوی قسم او قسم کې به امید ده تاسو بیا فرق کړئ نو دا قسیم چې دی کنه قسیم یو ملګری ته وي او قسیمین دا قسیمین چې دی کنه دا په اصل کې قسیمین دی قسیمین دی جمع د سره چې ها ضمیر مضاف کې نو بیا د تثنیه د نون ختمیږي
قسیمین دوا قسمونه ګوره قسیم یو ملګری او قسیمانی دو ملګري دا قسیمانی چې حالت نسبی او جری ته والی نو قسیمین جوړیږي قسیمین بیا چې دا قسیمین ته مضاف کې کنه نو دا تسنین نون به ختم کې نو قسیمی او هی نو دا بیا دلته کې مونږه داسې وایو قسیمی هی قسیمی هی ٹھیک شو قسیمه د خپل دوانو قسمونو باندې خپل دوانو قسیمینو باندې ملګرو باندې خويندو باندې ملګرو باندې نو د دې دوانو ملګری کم دي یو فعل دی یو حرف دی ٹھیک شو و یسمى او د دې نوم کې خودل کېږي اسم لسموه د دې اسم د اوچتوالي د وجنه علی قسیمه په خپل دوانو قسیمانو باندې د څه د وجنه دا اسم چې دی دا په خپل دوانو قسیمینو باندې اوچت وي بلند وي وجه سره ګورئ اسم چې کنه دا مسندم جوړیږي مسند الیهم جوړیدي شي او مسندم جوړیږي اسم مسند الیه مسند دوانه جوړیدي شي فعل صرف مسند جوړیدي شي مسند الیه نشي جوړیدي او حرف چې کنه دا نه مسند جوړیدي شي نه مسند الیه جوړیدي شي نو ګورئ حرف نه مسند جوړیدي شي نه مسند الیه جوړیدي شي ٹھیک شو او اسم چې فعل دا صرف مسند جوړیدي شي او اسم چې دا دو جوړیدي شي اسم دا مسندم جوړیدي شي مسند الیهم جوړیدي شي اسم محکوم الیهم جوړیدي شي او دغم جوړي محکوم بهیم جوړیدي شي محکوم به یا اسم اخبار بهیم اخبار عنهم جوړیدي شي اخبار بهیم جوړیدي شي او فعل صرف اخبار به یا محکوم به یا مسند دا درې وانه یو چیز دی ٹھیک شو او حرف یو هم نشي جوړیدي نو اسم د دې دوانو نه په مرتبه کې اوچت شو اسم مسند او مسند الیه دوانه جوړیدي شي فعل صرف مسند جوړیدي شي او حرف یو هم نه جوړیږي ٹھیک شو نو د دې وجنه و یسمى د دې نوم کې خودل کېږي اسم لسموه د دې اسم د اوچتوالي د وجنه علی قسیمه په خپل دوانو قسیمین باندې په خپل دوانو ملګرو باندې د څه د وجنه د مسند او مسند الیه کېدو د وجنه ٹھیک شو لا لکونه نه د دې وجنه چې وسمن علامت علی المعنى په خپل معنی باندې د دې وجنه نه چې په خپل معنی باندې علامت دی ټیک شو نو دا زموږ سره د اسم باسو شو د اسم علامات هم ځکه چې اسم چې دا دغه کېدل اخبار عنه کېدل صحیح دي لکه زید قائم دا اسم چې دا مضاف جوړیږي لکه غلام زیدین او په دې اسم باندې لام تعریف یا د معرفه لام داخليږي ودخول لام تعریف علیه او په دې اسم باندې د لام د معرفه لام داخليږي لکه الرجل ٹھیک شو او د اسم چې په د باندې جر داخليږي والجر والتنوین په د باندې تنوین داخليږي نحو زیدین والتسنیه او په د اسم د اسم چې تسنیم جوړیږي والجمع او جمع جوړیږي والنات او د اسم صفتم راضی د اسم صفتم جوړیږي والتصغیر او د اسم تصغیرم جوړیږي والنداء او د اسم ته ندام کیږي اسم ته ندام کیږي ٹھیک شو فإن كل هذه فإن نو یقینا كل هذه دا ټول خواص الاسم د اسم خاصی دي ومعنى الإخبار عنه او د اخبار عنه معنی دا ان يكون محكوما عليه محكوم عليه کېدل د اخبار عنه معنی سره محکوم عليه کېدل لکونه د دې وجنه چې فاعلا فاعل د هغې د فاعل کېدو د وجنه د یعنی لکونه د هغې د فاعل کېدو د وجنه فاعلا یا داسې لکونه د هغې د کېدو د وجنه څه شی کېده د هغې د فاعل کېدو د وجنه لکونه فاعلا د هغې د فاعل کېدو د وجنه او مفعولا یا د هغې د نائب الفاعل مفعول نه مراد دلته نائب الفاعل دی مفعول دلته کې مراد دی مفعولا ما لم يسمى فاعله مفعول تستوي دلته دي مفعول نه مراد دی ما لم يسمى فاعله هغه اسم چې د هغه فاعل نوی ذکر شوی ٹھیک شو ما لم يسمى فاعله چې د هغه فاعل نوی موجود نو هغه ته نائب الفاعل وای او مبتدا یا د مبتدا کېدو د وجنه یا د هغې د اسم د مبتدا کېدو د وجې نه ورته محکوم علیه وایي یا د اسم ته محکوم علیه ځکه وایي چې نائب الفاعل کېدو د وجې نه ورته محکوم علیه وایي یا د اسم ته محکوم علیه د فاعل کېدو د وجې نه وایي ٹھیک شو
ويسمى او د هغې نوم کې ښودل کېږي اسمن اسم لسموه د دې اسم د اوچتوالي د وجې نه علی قسیمه په خپلو دواړو قسیمینو باندې په خپلو دواړو ملګرو باندې قسیمین نه مراد ته دلته ملګري واخله قسمونه نه قسمونه نه په خپل دواړو قسمونو باندې نه د اسم خو درې قسمونه دي اسم جامد اسم مصدر او اسم مشتق دلته کې د قسیمین نه مراد د اسم چې کوم دوه نور ملګري دي کنه هغه ته مراد دي ګوره د کلمې درې قسمونه دي اسم فعل حرف نو دلته د اسم دوه ملګري نور دي فعل او حرف نو قسیمین نه مراد هغه دوه ملګري دي علا قسیمه په خپل دوانو قسیمینو باندې لا لکونه نه د دې وجې نه وسمن چې علامت دی علی المعنی په خپله معنی باندې یعنی په خپله معنی د علامت د وجې نه ټیک شوه د اسم ته اسم د خپل په خپل معنی باندې د علامت د وجې نه ټیک شوه چې د وسمن معنی د علامت دی او علی المعنی په خپله معنی په معنا باندې لا لکونه نه د دې وجې نه چې نه د دې وجې نه چې وسمن علی المعنی په خپله معنی علامت دی په خپله معنی علامت دی نو دا زمونږ د نن ورځې درس خو ډېر زیات اوږد شو خو امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې ځان سره د دې نه یو سکرین شاټ واخلئ او بیا دا ځان سره په کاپیانو کې هم لیکئ کوشش زه کوم چې زه لفظي ترجمه هم ورته ولیکم کوشش به بیا زه کوم چې زه یو بحث په دوو تقسیمو نو زمونږ به درس لږ جوړیږي نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام